الرحمن الرحیم. سبق نمبر 21. باب ما اصاب النبی صلی الله علیه وسلم من الجراح یوم احد. احد جنگ پیامبر علیه السلام ته کوم زخمونه رسیدلی دي. حضرت مصنف رحم الله امدا بینی پیامبر علیه السلام چې کله غخونه مبارک رباعي غخونه شهید شولو، یعنی مات شولو، همده شی ته مخ مبارک کی رخساري زخمی شولو، خود پکې نوتلی و، شونډه زخمی شوی وه. نه پیغمبر څنګه چې هغه قوم باندې به د الله غضب سخت چې پیغمبر سره د شی ته کوي، بیا الله پاک ورسته ایتونه نازل کړیو چې په زو تخریما کو باب ما اصاب النبي اندیزي کې انده خبري خای. وبه قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم. دی الله غصه ساخته د پاک قوم باندې فعلوا بنبيه، د پیغمبر سره د سی وکړو. یشیر الى رباعیتی، خپل غخونو تر شریک ولی به بل چې اشتد غضب الله على رجل، پاک سړی باندې دی الله ولا غضب سخت لکومیه بن خلف وغیره. یقتله رسول الله فی سبیل الله، دی خدای پیغمبر لګیا شي کاس قاتل کی دی غیلو سکاتل شي، دا ډېر ذلیل انسان د لکوبی بن خلف وغیره. وبي قال حدثني مخلد بن مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل الله. دی الله غضب سخی پاک چو بنی ساغا الله نبی لګیا شي کاس قاتل کی پاسړي باندې دی الله ولا غضب سخت. اشتد غضب الله على قوم، دی الله ولا غضب سخی پاک قوم باندې دم وجه نبی الله، دی پیغمبر ولا مخ ویني کی له لوها کی. باب ما قبل سره متعلقه باب دا فصل په درجه کی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه سمع سهل بن سعد دي سلس بن ردلوه يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. دینه تاسو رسول پیغمبر سم ته زخم څنګه لګیدلو. فقال ويلشي والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء. چې موته پاته د چا دی ولا زخمونه وینځلو او چا په اوبو اچولې، وبما دوی او په چی سره د دې دوی علاج شیو. قال دا وایي چې كانت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله، حضرت فاطمه بیبي به زخمونه وینځلو، وعلي يسكب الماء بالمجن، علی رضی په ډال سره اوبو ورچولې. فلما رأت فاطمه، کله فاطمه بیبي ته پته ولګېدله ان الماء لا يزيد الدم الا كثرة، چې اوبو سره خو نور وینه تیږي، نور او سره زیاتیږي. اخذت قطعه من حصویر، انډيري ولا یا دی وخ پاشم ولا یو ټوکړه راستله په حرکت هوای سیزوله، فالسقطها ایری وسره ولګلې پیرو سره به وینه ودرېږي. فاستمسك الدم، وینه ادریدله. وکسرت رباعیته، او د دې ولا رباعیه خونه مات شي یو میزن په غرض بن وجرح وجهه، پیغمبر سم مخ مبارک زخمی شي. وکسرت البيضه على راسي، په سر باندې خوټ ټوپۍ هم مات شي، یو کافر په گزار کړي ته بیسره. وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال اشتد غضب الله على من قتله نبيه، واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. چې الله غضب دي سخت پاغه چا باندې چې نبی قتل کی، او پاغه چا باندې هم س پیغمبر مخې زخمی کړه ویني کړي. باب دا بل باب دا الذين استجابوا لله والرسول، الذين استجابوا لله والرسول، کسان شاغو دی الله رسول په خبره باندې لبیک وی. سمانا کله جنگ احد وشولو، په جنگ احد کې صحابه حضرات مسلمانانو ته ډېر تکلیف پیښ شو، یا کسان پکې شهیدان شي. د جنگ نو پسې په حالت کې ابو سفیان چې کله واپس شو، هغه د کسانو سره مشوره وکړه چې مسلمانان خو ډېر زخمی کړي دي او ډېر می کمزور کړي دي، راځي چې بل حل پی وایو. نو په دې کې چې ټول ور ختم شي، نستو نه بودی کو چې بیا د پاره پانس چې په خو اون درېدل شي. نه دا خبر پیغمبر علی السلام تر رسولو، هم د شیطانورو خبر بنی خبر شو. نو پیغمبر علی السلام ویل چې غزوه حمراء ول صد د پر بوستل ضروری، غزوه حمراء ول صد د بل جنگ به وشور پسې شور کې نو خو پیغمبر سره پسې کسان واستولو. پیغمبر علی السلام आवाज وکړ چې چوک دغه د پاره تیار دي چې دا کسانو پسې لاړ شي
ورسره جنگ او جهاد وکړي. ابوبکر زبیر وغیره ډیر کسان را پاسېدلو تیار شولو چې موږ دو پسې ځو غزوه حمراء لسدي تیلی شي. سکله یو کاس راتلو د بنو خزاعه قبیلې نه معبد جوهني هغه دا خبر پیغمبر علیه الصلاة والسلام طرف نه ورسولو چې ابو سفیان ته د جنگ دوباره اراده لري. صحابه در پسې غټ ټولای را لېږله ده. کله دا خبره هغه واورېدله نو واپس لوړه ځینې مرعوبه شولو. ما په باره کې الله پاک د ایتونه نازل کړي وو. الذين استجابوا لله والرسول هغه کسان چې د الله رسول په خبرې لبیک وي جانې قلب سے. وبي قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. کسان چې الله رسول خبرې قبول کړل لبیک وي ورسته دینه چې ولا زخم او درد رسیدلی وو. دو کې کوم کسان ښه کارونه کوي ډېر اعلی عمده واتقوا د الله نه یریږي هغو دپاره اجر عظیم ده. قالت لعروه عایشې بیبي عروه ته وی چې ابن اختي ای بھانجې کان ابوکا منهم الزبیر ابو بکر په دغو کسانو کې ستا پلار هم زبیر او ابو بکر. لما صاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما صاب یوم احد پیغمبر صلی الله چې کوم دردونه وغیره زخمونه لګېدلي او خاصه لګېدلي فانصرف عنه المشرکون مشرکان د میدان جنگ نه لاړو. خاف ان يرجعوا پیغمبر سم ته اندېښنه شو چې واپس بیا را نشي. فقال بی چې من یذهب فی اثرهم یا فی اثرهم دو پسې به ورسته نه چوک لاړ شي. فانتدب منهم 70 رجلا او یا کسان پکې فورا پاڅېدل. قال عروه سعیدي چې کان فیهم ابوبکر والزبیر پاو کې ابوبکر صاحب زبیر صاحب هم وو. باب من قتل یوم احد من المسلمین په مسلمانانو کې کوم کوم کسان د احد په جنگ کې شهیدان شوي څه نامې د دې ځای کې ښایي. منهم حمزه ابن عبد المطلب یو پکې حمزه سے بل یا والیمان بل پکې والنضر بن انس بل ومصعب بن عمير. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال ديش ما نعلم حي من أحياء العرب يكسر شهيدا أعز يوم القيامة من الأنصار. چې موږ یو ځواندی سړی د عربو په قبیلو کې دومره معزز او زیات شهید نه ګڼو لکه څومره قیامت پورې انصار حضرات وي چې انصار حضرت شي په دې کې ډېر شرکت کړو او ډېر کسان شیو شهیدان شیو. قال قتاده وقال حدثنا انس بن مالك انه قتل منهم يوم احد 70 او یا کسان دی غونه خو په احد جنگ کې شهیدان شیو. یوم بیر معون 70 بیر معون کې او یا کسان شهیدان شیو. یوم الیمامه په جنگ یمامه کې هم 70 او یا کسان شهیدان شیو. قال وكان بیر معون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم د بیر معون ولا کوم واقعیا په خشوی د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې وا چې اویا کسان کاریان ورلګل شهیدان کړي. و یوم الیمامه علی عهد ابي بکر یوم مسیلمه الکذاب او د یمامه معنا یم جنگ یمامه څه د ابوبکر صدیق سره په زمانه کې شو د مسیلمه کذاب خلاف شو. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. وخود شهدان و پیغمبر رسان دوا کسان په کفن کې خخول ثم يقول ببلو ايهم اكثر اخذا للقران په دغه دوه کې قران چاته ډیر زده ده. فاذا اشير له الى احد سکل اشاره بوش چې پلنیتا قدمه في اللحد لحد کې بتول نمخ کې کیدولو. وقال ببلش انا شهيد على هؤلاء يوم القيامه قیامت پورې زبدا کسانو خلاف دغه د پاره گواهی به ورکوم. وامر بدفنهم بدمائهم به حکم ورکو چې ویني سره دفن کې. ولم يصلي عليهم منځ په ونه کړو معنا ورسته به کړو. ولم يغسل غسل نو ورکړل شو. وقال ابو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل ابي شکل زما بجان شهید شول جعلت ابكي زجردلما واکشي په صوب عن وجه مخنه بميوم خي کاپړه لري کوله. فجعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني صحابه و زمانه کولم و النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى پیغمبر علیہ السلام نکم منی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ السلام رتی چې لا تبکیه او ما تبکیه څنګه په ژاړي. ما زالت الملائکه تزوله باجنحتها سپرشتي د سیاره کې په وزر سره حتی روپیا تر دې پرې سيوړل شو
جنازې نه به دوچت کړلی شو. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جد ابي برده عن ابي موسى ورا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال پیغمبر علیه السلام فرمیلی چې ما خوب کتل او په خوب کې مې توره وکتله یو ریموته شوله ساری وغورځېدو. دینه مورد چې شو چې مسلمانانو ته کوم احد جنګ کې شکست وغیره زخم او شهادت رسیدلو یې دوباره مو خوڅوله خامزې دوره را روغه شوله. دینه مورد شه دوباره به خدای پات خیر که مسلمانانو اجتماع وشوه غمر کې کتلی وه علل شي همدا خبره ښایي. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى اورا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في رؤياي پیغمبر الاسلامي څه خوب وکتلو اني هززت سيفا یو پیری می تور سره گذر وکوم خو څول فنقطع صدره اثار موت شولو پیدا هو مصیبه من المؤمنین یوم احد. ایدی تعبیر شد مسلمانانو ته کوم شکست زخم وغیره په احد کې رسیدلو. ثم هززته اخرى دوبارم گذر وکوم خو څول فهذا احسن ما كان خار غره موټه شل پیدا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنین دینه فتح وغیره مورد کوم مسلمانانو اجتماع د وغیره دیغه ولا جو درجه کې اسلام کې داخليدل. ورأيت فيها بقرا غوم کتل یو خوب کې والله خیر ان شاء الله دا بخیر پیدا هم المؤمنون یوم احد اغور کې له شي دین مسلمانانو له شهادت مرادو.